تاسو خو زمري خو ستاسو یې مینېګان ام پي ایګان دا ګیدړان راغلي ګورې یاد ساتي قسم خورم که زه یې مینې وم که نه او ما نه دا بجلي 10 پینټ هم بنده شوې وه که نه نو ما به د مینېتو نه په هغه سات باندې استعفا ورکړې وه دونه غټه غټه ګیرې وي چې خدای کو زما نه هم غټه ګیرې وي دا ګپ ته نه لګوم زما نه هم غټه غټه ګیرې په دې ویډیوګانو کې کله ناکله راشي او کله ناکله د انکراني او د انکران تپوس کې چاله به ووټ ورکوي نو د نامه پورې ګیرې نیولې وي او داسې یو پارټي یاده کې هغه له به ووټ ورکوم چې زه وایم چې زه ورسره یم او په دې خولې باندې داسې یو سپېړه لګاو کړم چې مړه د دې ګیرې نه دې نه شرمېږي چې ته وایې چې زه به پلان کې لاړ او زمونږ یو ملګري وی په 15 کاله کې زمونږ انورتاج ملګري د روسپیکل له داسې ټکم نه ورکړی وي چې زما دا روسپیکل خراب راغلی دی د دې نه اواز ونوځي چې ستا د علاقې یو سړی ام پي ای چې ستا د علاقې نوم باللي او ستا د علاقې دپاره جګړه ونه کړي ستا د بجلۍ دپاره جګړه ونه کړي ستا د حق دپاره جګړه ونه کړي ستا د تکلیف دپاره جګړه ونه کړي ستا د بچي د ګرانۍ او د ارزانۍ دپاره جګړه ونه کړي اخو هغه خلک راغلي زه کله ناکله حیران شوم تاسو ته ګورئ همیشه تاسو وایئ مونږ غریبانان یو خو وروډ همیشه هغه خلکو له ورکوي چې هغه همیشه د ایسیګانو خلک راغلي دي نو ستا د زوی د تکلیف او ستا د زوی د مصیبت نه هغه څه خبرېږي چاته چې وویل کوي اوړه په سوري ما ته خو اوسه پورې پته نه لګي چې د اوړه په څو راغلي دي نو چې یو سړی د اوړو د تروړې نه نه دی خبر نو هغه ستا د قوم په تکلیف باندې څه پوهېږي لس کاله حکومتونه په دې ځای باندې تیر شو څلور درې کاله 3.5 کاله وفاقي حکومتونه تیر شو زه په دې باندې حیران یم ښه زما دې خبرو ته سوچ کوئ چې د یو سړي وزیر هم داغه وي ام ان ایم داغه وي ام پي ایم داغه وي ګورنر هم داغه وي وزیر اعلام داغه وي وزیر اعظم هم داغه وي صدر هم داغه وي نو پاتې پکې څه شی راغلی دی زما په دې خبرو پوهېږې یو سړی ویل که زه وزیر اعظم یم خو دا صدر را سره خراب دی خبره نه مني وزیر اعلی ویل که زه وزیر اعلی خو په ما باندې په وفاق کې حکومت ته بل چا راغلی ما له پند نه راکړي وزیر اعلی وایي زه وزیر اعلی یم خو هلکه ګورې دا شی مې دا قانون مې راوستی ګورنر را سره دستخط نه دی کړی ګورنر ویل که زه ګورنر یم خو دا وزیران را سره نه چلیږي وزیران به مونږ وزیرګان یو خو هلکه وزیر اعلی نه خلاف دی نو چې کله په یو پلین کوچ کې ډیراور هم د یو پارټۍ وي سورلی هم د یو پارټۍ وي کلینډر هم د یو پارټۍ وي چې څوک پیسې غونډوي او هغه هم د یو پارټۍ وي او بیا ښه مزېدار تیل هم پکې وي او بیا هم دا د دې باران ډېري کندې ته غورځېږي نو خدای نه داسې ډیراور او سورلی الله دې اول هدایت ورکړي که هدایت یې په نصیب کې نه د پلی په بند کې دی الله تعالی ورواچي دا خدای غرق شوي دا په تا باندې څه بلا شوي 8 کاله لس کاله حکومت په دې صوبه باندې تیر شو وایه ښه ستاسو په دې علاقه کې چېرته یو کارخانه شته خو له خوځوې یو کارخانه شته 8 کاله لس کاله حکومت کې زما د قوم دپاره یو کارخانه په دې نه ام ای کې او نه په پي کې نه راغله او زما د خالد ولې لس کاله ام پي ای پاتې نه شو څه وایې که نه خبره کوې که لس کاله ام پي ای پاتې شو انورتاج 15 کاله ام پي ای پاتې شو تا له چېرته په دې علاقه کې نه داسې یو غټ چې ستا بچې اوس هم د پنډۍ ته ځي نو تا ته رینګو کې بابا نینې خرڅېږي او نینې نه خرڅېږي او وږې خرڅېږي او وږې نه خرڅېږي په دې خبرو ما نه مه خفه کېږئ خو زمونږ ټول هلکان اوس هم ځي پنډۍ ته دا چڼې خرڅوي او دا ممپلي خرڅوي ولې ستا په دې علاقه کې چېرته د روزګار دپاره یو عجیبه خبره ده که نه خفه کېږئ ما نه مه دې دله زما نیت دی چې زه به صفا خبرې کوم خفه کېږئ ما نه یو انګریز راغی او یو کس ته وي داسې زمونږ د دې علاقو نه دا ماربل او دا سامانونه ځي د یو انټریو والا راغلی داسې د دې بارامډیري نه دا کرومیټ او دا نورې بلا بترې روانې وي نو خلکو ته وی دا چېرته ځي دا خو پنجاب ته ځي وایي ښه دا پنجاب ته ځي یو پنجاب ته ځي ښه چې وي پنجاب ته ځي دا کارخانه چې په پنجاب کې ده نو دا پنجاب ته ځکه ځي چې هلته به بجلي وي وایي یاره بجلي هم هلته نشته بجلي هم له د دې ځای نه ځي نور خو پوهېږه که ښه وایي چې بجلي هم له د دې ځای نه ځي او دې ته مونږ خام مال وي دا خام مال هم د دې ځای نه ځي نو هلته به مزدور ډېر وي که نه ځکه د پښتون تنخوا به 2000 وي او پنجابي به 200 والي وایي نه دا سرخوړلي پښتون هم به هلته مزدورۍ ته روان وي ګورې هلکه داسې ده او که
تاسو ټول په میلیونو کې د دې پراتی او کني وای الکه غنول زما الکه څه پنجاب ته ځم نو خام مال ستا دی بجلی ستا ده مزدور ستا دی هر څه ستا دی او روان بل طرف ته راغلی دي او هغلته کېږي خو ستا ام پی ای او وزیر اعلی ګورنر د کار نه دی راغلی هسې ګلچاحت یې ساتلې وې ګورې ته نه پوهېږې حاجي صاحب دا پیژنې ده پیژنې هلکه دا پیژنې نو بیا دې کاته روانه راغلې ده ګورې نو هسې ګلچاحت یې ساتلې وې نو څه کیف خدای دې خیر مقصد زما دا راغلی دی چې قصه بیا توده شوه انشاءالله دې ځل مالک پال بدل کو احمد علي پال مې دا بدل که چې انشاءالله انې ته ولاړ او په دې باندې زه ډېر خوشحاله شوم ما دې ملګرو ته وي چې ما نیم الیکشن وګټه چې ما باندې خپلې پارټۍ اعتبار وکړو ما باندې خپلې پارټۍ اعتماد وکړو او غټو علمو دی ما ته الحمدلله د انې ټیکټ راکړو نو زه د دوی شکریه وباسم او الله دې خوشحاله کړي نعره تکبیر نعره تکبیر مفتی گوهر نشاست مفتی گوهر نشاست اوس په انشاءالله جمعیت علماء اسلام ما سره یو بل ملګری دی هارون خان دا پیکې ته ولاړ دی واړه وټونه ورته وایي زه ولاړ یم انې ته غټ وټ ورته وایي هغه ما سره ول د دواړو نښه کتاب راغلی دی انشاءالله تاسو به موږ سره انشاءالله د زړه د اخلاصه به راسره ودرېږي او ما دې خدای یو ځل دې سملې ته وردننه کي قسم په الله زه درته اقبال ګپ نه لګوم ما دې خدای یو ځل وردننه کي تاسو به بیا ووینئ چې انشاءالله زه وردننه شم چې زه دې بېغیرتو سره څه کوم انشاءالله دا ته ګپ نه لګوم ښه زه هېڅ هم به سره نه کوم انشاءالله خو وایم یاد ساتئ ګورئ چې بېغیرتو نه مراد دا دی چې زما د ستاسو د علاقې دا بجلي وه او شته او نشته او شته او نشته شته او نشته هسې خبره کوو که نه نو تاسو له ام پی ای راغلی یا نه دی راغلی ما ته پته نه لګي یا ایم ان ای راغلی یا نه دی راغلی ما ته پته لا نه لګي که راغلی یو زه درته دا د دروغجن خبره چې زه ته قسم خورم که زه ایم ان ای وم که نه او ما نه دا بجلي 15 پینټم بنده شوې وه که نه نو ما به د ایم ان ای څونه په هغه سات باندې استعفا ورکړې وه خو چې تاسو را سره ولاړ وې ګورې هسې نه چې تاسو چې تاسو را سره ولاړ وې چې تاسو را سره ولاړ وې که نه زه کله ناکله خلکو ته ویم احمد علي ورو وله ښه زه کله ناکله خلکو ته ویم مې چې سل ګیدړاني که نه چې سل زمري وي خو چې مړي ګیدړ چې مشر یې ګیدړي نه هغه ګیدړاني او چې سل زمري وي که نه او مشر یې ګیدړي نه ګیدړي خو چې سل ګیدړاني او مشر یې زمري وي نو دا ټول زمري وي ګورې تاسو خو زمري یې خو ستاسو ایم ان ایګان ام پی ایګان دا ګیدړان راغلي ګورې یاد سات خدای ګو چې ګیدړان او دا بل دا دوه ګوتې چې نیولې وي یو زیم او یو مې زوی دی خدای ته وګورئ کار څه پوهېږې که نه داسې ګوته یو دوه ځای کې نیوله وه د آفتاب یادوم الله دې ما خو ډېر زیات په تهجدو کې متدوع کړه چې مې یا الله د دې اوټونو نه مخکې جنت ته بوځي خو بس الله نه ګورې دونه دوا مې کړې ده چې یا الله دې جنت ته خو جنت ته به علي ځي چې ګورې خامخا خیرات یې خورو ګورې چې خیرات هم نه خوړلی نو ما دونه دواګانو کې مې یا الله دا سړی جنت ته بوځ یا الله جنتي یې کې خو زموږ نه یې لر کې نو ده خو دوه ګوتې اوچته کړې وي یو زیمه او یو مې زوی دی په دغه یو زوی دی او یو پلار دی په دغه باندې څه کوئ جمعیت علماء اسلام دې ځل حکومت انشاءالله په کې پی کې د جمعیت علماء اسلام دې ځل حکومت انشاءالله په بلوچستان کې د جمعیت علماء اسلام نصف حکومت انشاءالله په سند کې او د جمعیت علماء اسلام وفاقي حکومت انشاءالله خدای دې بیخ د دې گنجي وباسي ډېر بدې شي خو زه خیر دی دوست سره به کله ناکله به ورسره خبره کوې پېژنې گنجې کله خو زمونږ د دې گنجي سره زما خو سره ذاتا نه لګي خو یاد ساتئ چې انشاءالله مولانا فضل الرحمن به صدر وي او انشاءالله وزیر اعظم به هم د دې ډلې نه راغلي او دا نور هسې منډې را منډې وخي یاد ساته ګورې ښه منډې را منډې خو پېژنئ تاسو به چې را منډې سري پروس کال ما الحمدلله دا وټ ګټلی ما په 15 اوټونو باندې بیللي و داسې مې ګټلی و چې بیا حساب مې وکړو نو 300 مې پرې راپورت خو نه یې راله راکړه بل ځل ما ګټلی خو نه یې راله راکړه دې ځل لکه خبره کوم خو به کېږم که نه چې دا ټول باران ډېرې م راته وټوانه چې خو بیا به پاس کېږم داسې خبره کوم چې راته یو م رانه کېږي خبره کوم راکوې مې د ظالم زامن وګورې دا ونه وایې چې ګورې مفتي صاحب وایې چې ګورې خو چې دا څوک هم راله وټوانه کېږي که نه بیا به م انشاءالله زه د ایم ان
او زما مرګري هارون او د نورو پاټو ته کو دا ټول خلک وټ واچي کنه بیا به پیل کیږي یاد ساته دا ګټي سره ولې نو درېږي علما دي قاریان دي حافظان دي دعاګو دي الحمدلله د دین او د دنیا خیر به ان شاء الله مونږ تاسو له درکو